नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم। सूरह बकरा द्रेम पारात व सवा 53 नंबर आयत दे ददी आयत मक्की आयतुन सरा रबत और मुनासबत दादी कि मक्की आयतुन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात द रिसालत बयान शो पदी आयती करीमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात द रिसालत जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि दा टोल पैगंबरान दा मंगा उम्मतियान ता द दिन द दावत और द दिन द खिदमत द पार लेगली दी। ब्या पदे पैगंबरान की बाजी पैगंबरान ता बाजी पैगंबरान बाज मंग फजीलत वरकड़ी बाजी पैगंबरान ता मुस्तकिल शरीयत फल मिलौदी और बाजी पैगंबरान द मक्कनो पैगंबरान की द पैगंबर उड़ांदिनी द शरीयत पाबंद और ताबिअवी फल नबी शरीयत व तमिलौ नबी बाजी पैगंबरान तमंगा किताबुन वरकड़ी दी द नबी शरीयत सरा और बाजी पैगंबरान तमो किताबुन नदी वरकड़ी द साबिका किताब पाबंद और ताबिअमु गरजवली दी। या बाजी पैगंबरान दासिदी कि आगी सर मंगा बगैर वासिती फरिश्ती खबर हम खड़ी दी लका हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या ज़मान का उस्ताद पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिदबी सर अल्लाह पाक बराह रास्त बगैर दवासिती द फरिश्ती न खबरी कड़ी और बाजी पैगंबरान तमाम पनोर पैगंबरान पटेर दरजो सरा उचतवाली वरकड़ी या परीदे की मुफस्सिरीन अक़वाल मुख्तलिफ जिक्र गई। बाजी मुफस्सिरीन फरमाई कि पदी पैगंबरान बांदी बाजी पैगंबरान तो फजीलत दी मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे अल्लाह रब्बुल आलमीन वरसना द खलील की दो इनाम वरकड़ी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर खलील जोड़ कड़ी दी। बाजी उलमा फरमाई कि दीन मुराद हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम दी व रफ़अनाहु मकानन अलिया और जमहूर उलमा फरमाई कि दीन मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चिदता अल्लाह पाक पटोल पैगंबरानो बांदी उचतवाली और फजीलत वरकड़ी
زکچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے نبی علیہ السلام تک کتاب ملو دی اغیو جامعہ دا کمالات کتاب قرآن مجید دی نبی علیہ السلام تک امت ملو دی دا طول امتنا افضل او بہتر امت دی نبی علیہ السلام دا طول پیغمبرانو اخیرنی پیغمبر دی دا نبوت اختتام پا نبی علیہ السلام سوید بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دا مخکنو شریعتونو پا نسبت باندې ډېر جامع دی بل نبی علیہ السلام تا دا ټول پیغمبران نزیات معجزات ملو دی بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پوری دا ټول انسانان دا پارا پیغمبر دی بل نبی علیہ السلام امت پا پولیس فرات با دا ټول نوڑان دی داخلی کی پا دی با ټول نوڑان دی اولی بل نبی علیہ السلام امت دا ټول نوڑان دی با جنت تزی او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت دا ټول پیغمبرانو دا امتن بزیاد بھی نو پدی فضائلو کی نبی علیہ السلام دا ټول پیغمبرانو دا اجت دی او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انسانانو دا پیریانو دا ہر چا دا پارا پیغمبر دا مخکنو پیغمبرانو باندی دا نبی علیہ السلام فضیلت نو پا نبوت کہ ټول پیغمبران برابر دی البتہ مرتبہ دا بعد پیغمبران دا بازی نا اچتا مسلمان شان بداو دیو ټول پیغمبران بنی او پا پیغمبران کی افضل او امام پیغمبر خپل محبوب بنی بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلیل ذکر کی گی چستان اولان من عیسیٰ علیہ السلام لے گلیو اگر تا مدیر معجزات پر کلیو چداغی دا معجزات تفصیل با انشاءاللہ پخبل زیبان دراش لیکن داغت چکم دشمنانو دیا نپری خورو لکہ یہودو بیا من د د مرکتیا او د امداد د پارا جبرائیل علیہ السلام د سر ملګری کو چې هغه بل د حفاظت د پارا ګرځیدو او بیا الله پاک فرمای کچره ما وختي د دې خلکو د دلایل او د لیدل نه بعد چرته اختلاف نه وکړي اگر چې څوک په یو شریعت او څوک په بلو په خپل منځ کې به اختلاف نه وکړي لیکن دې د دلایل او د لیدو نه بعد دې اختلاف بعض کسان په کتاب سے هغه ایمان وروړو او بعض په کتاب سے هغه منکر او کافر شو دا الله پاک په اراده باندې دا الله پاک د ارادي لاندې انسان ایمان وروړي یا کفر قبلې ځکه دا زموږ استاد یقین دي چې د الله د ارادې نه بغیر دنیا کې څوک هم څه نشي کولی په دنیا کې چې څه کېږي دا د الله په اراده کې مخلوق د الله د ارادې نه بغیر څه نشي کولی کني کې هم د الله اراده سره شامل حال ده او کبدی کئی هم دا اللہ پاک دا ارادی لاندی اللہ پاک دی بندت توفیق ورکی اس دا خپل قوت و طاقت دی چلتے استعمال ہے پنیکے کی استعمال ہے یا پبدے کی استعمال ہے استعمال پا اسباب و پا آلات و سر بندکی او تخلیق دا دی فیل او دا دی بندہ او دا اسباب دا اللہ پاک کی اللہ پاک خالق دی او بندہ کاسب دی کار دا بندہ
شي دا د دې کار د هر څه پیدا کوونکی الله نه خالق الله او کاسب بندا نو الله جل شانه فرمایي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران فضلنا بعضهم من فضیلت ورکړي دي باز د دوی تعالی بعض په باز باندې منهم باز د دوی نه مناسوب دي کلم الله جل پاک ور سره خبرې کړي دي لکه آدم علیہ السلام سره الله خبرې کړي دي الله پاک په تعلیم ورکړي او خبرې ور سره کړي وي دي خلکو ته امتحان بیان مخکې اوله پاره کې ذکر شوی چې آدم علیه السلام امتحان ورکړو نو تاسو الله کړو او فرشتونه مو او د موسی علیه السلام سره الله پاک په توحید کې خبرې کړې او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله پاک اسمانونو کې د معراج په شپه باندې خبرې کړې ورفع بعضهم درجات او الله پاک اور تکړ بازي د دې په درجو باندې دغه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې د نبی علیہ السلام درجه په نور پیغمبرانو باندې اوچتا واتینا عیسی ابن مریم البینات امن ورکړو عیسی ابن مریم علیہ السلام تا البینات واضح دلائل او معجزات وأيدناه بروح القدس امن مضبوط کړو دلرا په جبرئیل علیہ السلام باندې ولو شاء الله او کچره غوښتي الله پاک مقتتل الذين من بعدهم اختلاف بنو کړي چې سبب د قتلو هغه کسانو چې رستو د دینو من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غنا چراغلیو دي تواضح دلائل ولكن اختلفوا لیکن کی اختلاف کو فمنهم پس باز کسان د دینا من آسو کی آمن چی ایمان روڑو ومنهم او باز کسان د دینا من آسو دی کفرا چی کفر اختیار کو ولو شاء الله او کچر وقت والله پاک مقتتلو دی بی اختلاف نوکڑی چی سبب دا قتلو قتل نمخ کی اختلافی اگر اختلاف سبب او اختلاف کے اتحاد ہو رسیگی ناغی کے بیاخرہ کے قتل راشد ولكن الله لیکن اللہ پاک یفعلو کوی ما غسو یرید چلا پاک اغواری سچلا اغواری اگر کی او چلا نہیں بہتی اس ہم نکی واخد آوانا